دا یو کس د دایمي نقشې دا چې موضوعونه پکې کېږي په جوماتونو کې ژوند دې باره کې تپوس کړی خو تپوس یې ګډ وډ کړی دی ټیمونو کې فرق د یوې غنټې راوسته یو غنټه په یو په زوال کې ماسپښین په وخت کې هرګز فرق نه دا اصل کې چې کله انور په سر باندې شي هغه طرف نه نور راخیږي په بر را روان دی چې سر د پاسه ودرېدو اوس دې په ښکته باندې کوزیږي دې ته زوال وایي او چې دا په سر ولاړ دې ته نصف النهار وایي په نقشو کې دا په سر باندې ولاړوالی وخت دې ته زوال ویلی شوي چې کله یو سړی په مز باندې ولاړ وي هغه نور له سر ته نو راغلی چې نیت یې تړلی او په دې دوران کې نور خو ودرېږي نه خو ډېر تیز روان دی هغه په سر باندې مرالو او بیا د 4 رکعاته مونځ کولو مثلا د باقي رکعتونه نور بیا قبلې طرف ته مغرب طرف ته وړېدلی و چې د باقي رکعتونه یې وکړل نو د مونځ نه دی شوی که یو سړی د نصف النهار نه مخکې خپل مونځ ختم کړي او نصف النهار نه پسې شروع کړي نیت وتړي نو دا مونځ کېږي البته د وخت کې فرق شته بعضې حضراتو نیمه ګنټه ورکړی دی ډېر بعضې 10 منټه ورکړی دا د احتیاط لپاره دی اصل دا محققین علما وایي چې دې وخت کې چې کله د انور دې سر ته راځي او بالکل قائمة الزوال په سر د پاسه ودرېږي دې ټیم کې په مونځ باندې ودرېدل نه وي پکار مکروه یو کس وایي چې دغه وخت کې د قربانۍ اختر د سعودي عرب او د پاکستان یو او مونږه د سعودي عرب نه تقریبا 2 غنټې وروسته یو 2 غنټې وروسته نه یو 2 غنټې مخکې یو سعودي عرب زمونږ نه 2 غنټې وروسته دی دا اوس وخت چې دلته کې کوم دی دا به په سعودي عرب کې 2 غنټې پس دی وخت کې داخلي نو دی وایي چې کله مونږ قرباني کوله دغه وخت کې په سعودي عرب کې اذانونه کېدل یعنی د سحر او سوال لا دی چې زمونږ د قرباني وشوه که نه او د قربانۍ اعتبار د هر ملک دی چې کوم ملک ته یې هلته کې څاروی او مالک دواړه دي یا څاروی دی د هغې وطن اعتبار دی نو د دنیا بعضې وخت ځایونه داسې دي چې دلته کې اوس غرمه ده هلته نیمه شپه ده نو چې کوم ځای کې د قربانۍ څاروی او د هغې اعتبار او د قربانۍ مز پسې متصل قرباني کېږي چې دلته کې د اختر موضوع شو د اختر هغې پسې متصل قرباني چې چا کړي هغه شوي دا صرف د قربانۍ مسله نه ده دا خو ته دام ویلی شي چې اوس مونږ د جمعې مونځ کوو د جمعې اوس دلته کې چې کوم دی نو ما سره مخامخ ګړۍ کې 3 منټه د پاسه یوه ده او په سعودي عرب کې دا وخت کې 3 منټه د پاسه 11 دي نو 3 منټه د پاسه 11 باندې خو د جمعې مونځ نه کېږي مونږ اوس د جمعې مونځ کوو نو بیا به شکوک او شبهات کې نو دا شکونه د زړه نه وباسه د هر علاقې خپل وخت د هغې اعتبار یو کس وایي چې زه په کور کې 13 کالو راسې څاروي ساتم یعنی غوا بیزی وغیرہ او هغه دا زما شوق دی لیکن پاغې کې هغه مړه کېږي پاغې کې تقریبا 18 څاروي چې کوم دی نو مړه شو دا په ما باندې راس نه راځي نو زه څه وکړم دا راس راتلل نه راتلل دا د خلکو خبره ده او باقی کاروبار دی پاغې کې داسې کېږي دا الله پاک د طرف نه امتحان وي نو دا ضروری نه ده که چېرې تا ته پکې تاوان وي نو داسې مکو مې ساته البته په څاروو کې د هغې حق چې کوم دی نو هغه ورکول پکار دي مثلا که د څاروو تعداد نصاب ته ورسېږي نو بیا پکې زکات شته او که نصاب ته نه رسېدلی نو بیا پکې زکات نشته لیکن سیوایي څاروي هغه چې تا ساتلی او هغه د تجارت په خیال نه ساتلی دي نو بیا پکې زکات شته او که تجارت په خیال نه ځان ته ساتلی نو دا سيزونه راځي مرګ مرضی ژوند مرضی په سارو کې مرضی په انسانانو کې راځي دا الله پکړو صبر کو کینینو دا کسب سو فرض نه دی ستا خوخه ده که پرې دی نو پرې یو کسوی
ما سره د مخکې دا ویلو کما دا کار وکړو نو زه به د پیغمبر علیه السلام امتی نیم. اوس د دې کفاره څه ده؟ که دا ټکی دی په حقیقت کې کړی نو دا خطرناک دی. هغه کار مکو، که چېرې هغه کار دی وکړو نو بیا دې لفظ سره سړی د امت نه وځي، نو هغه کار مکوه که هغه د پرېښو وي. او که چېرې ودي کړی دی وي نو فوراً تجدید د کلمې وکړه او نکاح هم تازه که واده دی وي.